که تاسو د ګوګل اډسنس فین ته اپلای کړي او یو میاشت شي او ستاسو پین تاسو ته نه میلو شي، ستاسو پین نه راغلی، نو تاسو به بیا څه کوئ؟ هغې ته به په دوباره باندې اپلای کوئ او خپل ایډرس به چک کوئ چې تاسو دغه ایډرس صحیح ورکړی دی. ستاسو د شناختي کارت سره دغه ایډرس تاسو چک کوئ چې دا صحیح دی که نه دی. نو دغه طریقه به زه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې وښیم. په دغه طریقه باندې ستاسو د اډسنس فین چې نه راغلی نو هغې ته تاسو په دوباره باندې اپلای وکړئ او خپل ایډرس چک کوئ چې دغه ایډرس باندې ستاسو فین ولې نه دی راغلی، دا کې بس غلطي او دغه غلطي ترې وباسئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوه شئ پرې او په دغه طریقه باندې ورته په دوباره اپلای وکړئ. نو انشاءالله ستاسو د اډسنس فین به تاسو ته میلو شي. څنګه چې په تېره شوې ویډیو کې تاسو ته ما ویلو چې داسې به تاسو د ګوګل اډسنس فین ته اپلای کوئ او د هغې یو میاشت شي او تاسو ته نه میلو شي، نو تاسو ضرور خپل دغه ایډرس چک کوئ چې دا تاسو غلط ورکړی دی او که صحیح. نو په دغه طریقه باندې به تاسو چک کولی هم شئ او په دوباره ورته اپلای هم کولی شئ. نو ویډیو شروع کوو. که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب دا چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا له ځان سره سبسکرایب کړئ. زو د موبایل سکرین ته ویډیو شروع کوو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو پرې سکرین ته او که تاسو د ګوګل اډسنس پین ته اپلای کړي او هغه نه میلو شي تقریبا 25 یا یوه میاشت داسې شي او نه میلو شي تاسو ته، نو تاسو د هغې ایډرس په دوباره چک کړئ چې هغه خو غلط نه دی یا پکې څه مسله نشته او یا ورته په دوباره بیا تاسو اپلای وکړئ. نو ستاسو ګوګل اډسنس به راشي او خپل ایډرس چک کړئ. که په هغې کې څه غلطي نو هغه تاسو د هغې نه وباسئ. تاسو به په ګوګل کروم باندې کلیک کړئ او خپل اډسنس به په ګوګل کروم کې کولو کوئ. زه اوس د خپل اډسنس ته ځان سره کولاوم په ګوګل کروم کې. دا به ځان سره داسې کولو کوئ، دا به ستاسو اډسنس کولو شي. تاسو اډسنس به ستاسو سره داسې کولو شي. نو تاسو به دا داسې لږ زومینګ کوئ او بره په دې 3 لین باندې به کلیک کوئ او په دې کې به تاسو کته راشئ پیمنټ نه به تاسو کته راشئ. دلته به تاسو ته لیکلي ویریفای چک، په دې باندې به کلیک کوئ. زما سره یې اوس راواغست د دې کوم شناختي کارت ایډرس ویریفای چې موږ ورته کوم لیږلی نو هغه کمپلیټ شوی دی. تاسو ته ښکارېږي چې شین نشان پرې راغلی دی. اوس موږ پین ته اپلای کړله، دا سور چې دی تاسو ته ښکارېږي، نو زموږ پین نه دی راغلی. نو موږ به دا خپل ایډرس اوس چک کړو چې دا موږ څنګه ورکړی دی یا موږ په دې کې څه غلطي راوستې ده. د دې د وجې موږ ته پین ولې میلو نه شو، ولې زموږ پین زموږ په کومه ایډرس چې موږ ورکړی په هغې باندې رانغی. نو د هغې دپاره به تاسو خپل ایډرس چک کوئ چې تاسو غلط ایډرس خو نه دی ورکړی. تاسو ته به دلته کته لاندې ایډرس ښیي ومو چې کوم ایډرس باندې تاسو خپل پین ته اپلای کړله او په دغه ایډرس باندې تاسو ته به راځي. نو دا ایډرس تاسو چک کړئ چې په دې کې خو څه مسلې نشته دی. که بیا هم تاسو غواړئ چې یاره زه ته په دوباره اپلای وکړم، نو دا دویم نمبر دا نشان چې تاسو ته ښکارېږي زه پرې تاسو ته نشان کومه، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. ریسنټ پین باندې په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. تاسو ته پې ما نشان وکړو، په دې چې تاسو کلیک کړو نو ستاسو سره به داسې انټرفیس راشي. نو په دې کې تاسو چې کوم ایډرس لیکلی دی هغه تاسو چک کړئ د خپل شناختي کارت سره او د خپل کوم ایډرس چې تاسو باندې اپلای کړله په هغه چک کړئ چې صحیح دی که نه. که صحیح نه وي نو تاسو کته د اپډیټ ایډرس دا کته لاندې چې لیکلي دي په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. نو په دې کې بیا تاسو دا ایډرس اپډیټ کولی شئ او دې کې بیا تاسو چینجینګ راوستی شئ. او که تاسو غواړئ چې نه دا ایډرس صحیح دی خو زموږ دا پین ولې نه دی راغلی، نو تاسو په دې ریسنټ پین باندې په دې باندې به تاسو کلیک کړئ په دوباره باندې. نو ستاسو اډسنس په بیا تقریبا 20-25 ورځې به ورته بیا صبر کوئ، نو بیا به ستاسو اډسنس انشاءالله چې 20-25 ورځې بعد راځي. نو زه اوس دا ایډرس په دوباره باندې سیټ کوم. زما ایډرس صحیح دی خو دا پین نه دی راغلی، نو زه په دوباره باندې په دې کلیک کوم ریسنټ پین باندې. نو په دوباره زه دا داسې سینډ کوم. نو تاسو به دا دقسې په دې ریسنټ پین باندې به تاسو داسې کلیک کوئ چې ستاسو ایډرس صحیح. نو چې په دې تاسو کلیک کو نو دې نه بعد به ستاسو سره داسې انټرفیس کولو شي. دلته اوس ما ته دا یو نوټیفیکیشن راکړو چې ستاسو په دې ایډرس باندې بیا پین ته اپلای وشوه او که بیا پکې تاسو چینجینګ راولئ نو دلته به دې اخري سر کې لیکلي اپډیټ ایډرس، نو دا تاسو د دې نه کولی شئ. نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل اډسنس ته په دوباره باندې اپلای وکړئ. که ستاسو د ګوګل اډسنس نه راغلی نو انشاءالله چې 20-25 ورځې بعد ورته
تاسو انتظار وکړئ نو ان شاء الله چې تاسو ایډسنس به میلاو شي او بیا به تاسو چې که ویډیو خوښه شي نو زمونږ د یوټیوب د چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ د انفارمیشن ویډیو دپاره